نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دا زموږ څلورم درس دی په مسله د امامي شریف باندې. په دې کې موږ ډېر روایت مخکې ذکر کړل په ثبوت د پټکی باندې. بل روایت چې موږ پیش کوو په دې باب کې هغه صحیح البخاري جلد نمبر 1 صفحه 56 روایت دی. وقال الحسن، حسن سے فرمائے كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. دے قوم نو دا کم قوم دے خود تابعینو دور دے اور صحابہ کرامو دور دے. صحابہ کرامو تابعینو با سجدہ کولا په پټکی باندې. نو سجدہ په پټکی څنګه د خو په سر باندې به پټکی وو او پټکی به ټوپۍ باندې وو. ويداه في كمه او د لاسونو په خپل لستونه کې د زیادت یخنۍ د لاسې چې کم د اغبا نشو ایستلې. نو دینه هم معلومه شوه چې دې مبارکانو به هغه پټکی والو. نو ګوره مخکې ثبوت موږ د نبی له صلوات والسلام نو کو او دغه رنګ چې کوم ده د ملائکو نه چې پټکی په سر کړي. اوس دی باب کې ان شاء الله دا ثابتېږي چې صحابه کرام او تابعین دا هم چې کوم ده هغه پټکی په سر کړي دي. نو دغه یو روایت نه ثابت شو. مصنف ابن ابي شيبه چې دا د حدیثو کتاب دی په کتاب اللباس والزینه کې او باب چې کوم دی بابو فی ارخاء العمامه بین الكتفین کی روایت راوړي. یې فرمای قالوا عبد الله اخبرنا اشياخنا انهم راوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله فرمای چې موږ ته زموږ شيوخ او استادانو خبرداري را کړې چې دوی د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرام لیدلي دي يعتمون چې دوی پټکیوال ويرخونها بين اكتافهم او دی و د پټکی د شملې شاته د وګونه چولې. نو پټکی شمله شاته د وګونه چول پکار دي او د دین دا ثبوت شو چې دی د نبی له سلام صحابه کرام لیدلي دي او صحابه کرام د نبی له صلوات والسلام مبارک با هغه چې کوم د پټکی وهل. بل روایت هم بدغه کتاب اللباس والزینه کې راوړي او باب د باب من کان یعتم بکور واحد. په دې باب کې روایت راوړي. د روایت د سليمان بن ابي عبد الله نه قال دې فرمای ادرکت المهاجرین الاولین. دیوی ما مهاجرین صحابه کرام کتل دي یعتمون چې پټکی به وایل بعمائم کرابیس سعودی ا پټکی به د کرابیسونو او تور بو و بيدوين او سپین بو و حمر او سربو خطک سرب نو و خضر او شنبو و سپر او زیړ بو. نو ګور دې کې تور سپین سوربيزن او شنه او زیړ د ټولو پټکو چې کوم د هغه د ثبوت شو د روایت دا ټول جایز دي. يدعو احدهم العمامه على راسه هر یو هغه پټکی په خپل سر باندې خودو ويدعو القلن سوا فوقها او په هغه پټکی به چې کوم ټوپۍ به مو ثم يدور العمامه هكذا او بیا به چې کوم د په دې باندې هغه پټکی واهو يعني على كوره لا يخرجها من تحت ذقنه. دغه پټکی توهلو د دې نوم ثبوت د دې خبره وشو واضح تور چې صحابه کرامو پټکی به وهل او د دینه بل خبره د پټکی د رنگ هم واضح شولا چې پټکی کې د رنگونو جایز دي. تک سور پکې ناجایز دي. تور سپین او زیړ او شین دا پکې چې کم د جایز دي. اگر چې اولا او افضل او بهتر هغه سپین پټکی دی. سپین پټکی هغه بهتر دی ځکه پای کې مترویاتو کې امر راغلی مبارک فرمای بهتره کپڑا او بهتر لباس تاسو لپاره سپین دی. په دې کې چې کم د خپل مړو د کفنونو هم ورکوي او پټکی چې کم دی دا لباس دی. ځکه محدثین کرام په کتاب اللباس کې راوړي دا لباس ته لہذا په لباس کې بهترین لباس هغه سپین کپڑا ده. نو اگر چې سپین اولا او افضل دی خدا نور ته جایز دي. دغه رنګي شعب الایمان د امام بیهقی رحمت الله علیه په کتاب الملابس والزینت کې راوړي او فصل د دې ده فصل فی العمائم. نو کتاب اللباس شو یعنی کتاب الملابس او دغه رنګي فصل شو فی العمائم. پدې کې ډېر روایت راوړي د مسلم بن زیاد نه قال فرمای رأيت اربعه من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم. دې فرمای چې ما څلور صحابه کرام د نبی اسلام دي یو پای کې انس بن مالک ته بل پکې فضاله بن عبید ده بل پکې منیب ده ابو المنیب او بل پکې فرح بن سیار ده یا چې کوم ده یا سیار بن فرق ده روایت پکې ده. یاله کدا ما څلور نه دي څنګه حال ملي دي يرخون العمائم من خلفهم وثيابهم على الكعبين. دی مالي دي چې پټکی بوال او د پټکو غشملې به شاته چولې وي په وګو پپتون مابینځ کې وثيابهم الى الكعبين او دا پټکی چې کوم دی د دې پوره به دغه پرتګو یعنی پټکی به ښکارا کړیو پکې. دینوم روایت نه دا ثابت شول چې صحابه کرامو هغه پټکی په سر کړی دي. دا رنګي د معجم الاوسط د طبرانی روایت ته او دایره وړه ده
معجم الاوسط په باب العين کې، باب العين کې، او من اسمه عبد الرحمن به فصل پکې راوړی چې نوم د چا سره چې عبد الرحمن نومي، نو باب العين شو، او په باب العين کې من اسمه عبد الرحمن. او المعجم الاوسط امام طبراني رحمت الله تعالی علیه وګد روایت راوړی دی، ډیر وګد روایت ته. او دغه د عبدالرحمن بن عوف روایت ته چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک دی کله هغه سریه ته لیږو او جوړاوی، نو فاصبح ته سهار ټیم کې راغی چې قد اعتم بعمامه کرابیس سودا، تور پټکي والو، فاتاو نبی صلی الله علیه وسلم ثم نقضها، نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ته پټکي چې کم دی قران کو، فعممه نبی صلی الله علیه وسلم ته بل پټکي واه، وارسل من خلفه 4 اصابع، نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ته شملت سلور غوتی د دوه وګو په منځ کې شاته واچوله او نحوها. ثم قال بیا ته مبارک فرمایل هكذا يا ابن عوف فاطم داس پټ کې وها فانه اعرف واحسن، دا ډیر چې کم د ستاده پر شناخت ذریعہ ډیر خسته. ثم امر بلالا، بلال رضی الله عنه امر کو فتفع عليه اللواء، بلال رضی الله عنه چې کم د جنډه ور کړله، فحمد الله وصلى على النبي صلی الله علیه وسلم، د الله حمد بیان کو په نبی صلی الله علیه وسلم ویلا. ثم قال بیا مبارک فرمایل خذ ابن عوف، اے عوف رضی الله عنه داونی سا فغزو جميعا في سبيل الله، تاسو جهاد وکي غزا وکي په لار د الله تعالی کې، قاتلوا من كفر بالله، وجنه هغه څوک چې په الله باندې کفر کوي، لا تغدروا غدر مکوي، ولا تمثلوا مسلما کوي، فهذا عهد الله، دا د الله عهد وسنه نبيكم فيكم، او دا د نبی اسلام سنت دي. ګوره دا خبره ته نبی اسلام مبارک پر چې څوک مشرک او کافر دی هغه وجنه غدر مکوي، مسلم کوي، دا د الله وعده ده تاسو سره. او پټکي ورته ویلو چې دا تکلیف کې خستخ کاریږي، او بیا په اخر کې فرمایي دا د الله تعالی د نبی تاسو سره چې کوم دی وعده شو، وسنت نبيكم فيكم، او دا د نبی سنت شو. ګوره د دې روایت نه غو سنتیت واضح شو، نبی اسلام ته پټکی وو او دا خبر معمول کو په اخر کې ته پرمای چې دا ستاسو نبی لپاره سنت دي، دینه د پټکی غو سنتیت واضح تور باندې ښکار شي. اګه څوک وایي نه دا د اخر خبره ته سنت ویلې دي، او دا بره خبره چې کوم د نبی صلی الله علیه وسلم ته سنت نه ویلې، پټکی ته سنت نه ویلې، دغه استثناء خو به نشته. بیا دغه استثناء به هغه سړی کوي چې څوک ته خبره دعوه کوي چې د لاندو خبره ته سنت ویلې او پټکی ته سنت نه ویلې، لہذا دا استثناء به کوي. او بل ورته دا ویل چې دغه خبره د ټولو ته نبی اسلام سنت ویلي دي، او که بیا هم یو سړی زړه او عنایت کوي، داغه لپاره موږ دویم روایت وایو د عمدة القاری جلد نمبر 21 صفحه 455 پدې کې جاء رجل الى ابن عمر، یو سړی راغی ابن عمر له ته، فقال يا ابا عبد الرحمن، وی فرمایل ورته اے ابو عبد الرحمن العمامة سنة، دا امامو پټکي سنت ده؟ قال نعم، ابن عمر زانو تو پر او پټکي سنت ده. نو دې کې اوسه کې کم تعویل پکې کې دغه خو نبی صلی الله علیه وسلم مبارک صحابي دي، داغه نه تپوس کیږي چې پټکي سنت ده کنه ده، سنت بارے کې تپوس کیږي. قال نعم، او ته ډایرک فرمایي چې او پټکي چې کوم ده غسه ده هغه سنت ده. دا بر روایت چې موږ کوم راوړو د معجم الاوسط په حواله باندې، نو دا مجموع الزوائد کې امام حتمی ذکر کړی په کتاب اللباس کې، باو ما جاء فی العمائم کې، او بیا په سوی قلت اسناده حسن، اسناد سره هغه صحیح دی. او بیا په بل ځای کې هم فرمایلی دي چې رجال د دې چې کم دي هغه صحیح دي، هغه ثقه دي، ثقه را بیان روایت کړی دی. حاضر معجم الاوسط روایت هم صحیح شو، عمدة القاری ول روایت هم چې کم دی هغه صحیح دی. او د دې دوه روایتونه دا خبره اظهر من الشمس ولا ظاهر شوا، د نور نه زیاته ظاهر شوا چې پټکي د نبی صلی الله علیه وسلم سنت ته. صحابي ته به تصریح وکړه چې او پټکي د نبی صلی الله علیه وسلم مبارکو هغه سنت ته. بل روایت چې موږ ذکر کوو هغه د سنن کبرا د بیهقی جلد نمبر 3 صفحه 246 پدې کې روایت ده د سماك بن حرب نه فرمای قال سمعت ملحان بن صوبان، ملحان بن صوبان من واورد له فرمایل كان عمار بن ياسر علينا بالكوفه، عمار بن ياسر لانه په کوفه کې چې کم دی یو کال پاتې شو، سنتن یو کال عمار بن ياسر چې د نبی اسلام صحابي دی په کوفه کې پاتې شو. کان يخدمنا كل جمعه، او هر جمعه چې کم موږ د خطبه را کوله، وعليه عمامه سوداء، او په باندې تور پټ کې وو، لہذا دا د نبی اسلام صحابي شو. هر جمعه باندې مبارک چې کم دی پټ کې پسرو. دا د زمانه خلک یو جمعه ورکوي نو پټکي خو په سر نه ټوکې بزان باندې راچولې، او صحابه کرامو جمعه ورکول، د نبی اسلام جمعه ورکول چې مسلم شریف کې روایت به ذکر کوي چې نبی اسلام هغه صحابي فرمایي چې په منبر شریف باندې وعليه امامه سودا او تور پټکي وهله وو. دا رنګي
بل روایت چې موږ ذکر کوو هغه د معجم الکبیر امام طبرانی دی او دای راوړی دی په جلد نمبر 3 صفحه 100 کې او باب الحاء په باب الحاء کې وګورئ او بیا راوړی من اسمه حسین بن علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه دا د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک په نسخو کې راځي د نوم یې حسین بن علي بن ابي طالب حسین بن علي وګوره حسین دا د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک نو سیده د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک چې کوم دې بچی دی داغه مبارک پګړی او ټوپۍ پټکې په سرول تنا ثابت دی معجم الکبیر للطبرانی باب الحاء الحسین بن علی بن ابي طالب دې کې وګورئ دا فرمای قال حدثنا المطلب بن زياد عن السدي قال رأيت الحسين بن علي وعليه عمامة خز قد خرج شعره من تحت العمامه ما ولد حسين بن علي چې باغ د خز چې کوم د پټکي والو او پټکي باغ مبارک باندې وو دا صحابي بل صحابي شو چې هغه مبارک هغه پټکي وهاله لري او دای پټکي ثبوتونه کیږي دغه مصنف ابن ابي شيبه یو بل روایت راوړل دی په کتاب اللباس والزینه کې او فصل فی العمائم السود چې تور پټکي ثبوتونه کیږي نو که تور پټکي او کسپینی جایز خو ټول شو کنه او موږ د سیب دا ثابتو چې پټکي صحابه کرام او تابعین والے اگر چې سپین پټکي هغه خپل ځبن بهتر او اولاد هغه بیا ورستو روان دي روایت راوړي د جعفر عن ابي جعفر الانصاري قال رايته على علي عمامه سوداء ما اول الفعل رضی الله باندې تور پټکي یوم قتل عثمان او اورچ کوم رضوان عثمان رضی الله عنه شهید کېدو د شهادت د عثمان رضی الله په مقابل دي فرمای چې ما په حضرت علي رضی الله عنه باندې ویل چې پټکي والے وو دا بل صحابي شو دا رنګ بل روایت راوړي په مصنف ابن ابي شيبه کې کتاب اللباس والزینت او فصل په ارخاء العمامه بين الكتفين دای فصل دی پای کې روایت راوړي دا سلمى بن وردان قال رأيت على أنس عمامة سوداء فأنس رضي الله عنه مبارك من يريد تور پټکي على غير القلنسوة وقد أرخاه من خلفه نحو من ذراع او شاته کوم دغه چولې وشمله او د یو ذراع په دغه باندې د یو څنګلې د شرعي غس په مقابله نو شرعي غس چې کوم دی هغه د څنګل برابرېږي نو دومره چې کوم دی هغه د شملې اوږدوالی مقدارو یا څلور ګوتې یا دغه څه شی ورته وایي څنګلې په مقدار سره چې هغه شرعي غز دی او د انګریزي غز هغه بیا نیم جوړیږي نو دا د بل روایت شو بل صحابي شو چې هغه نه ثبوت ته پټکی وشو دغه رنګ مصنف ابن ابي شيبه بل روایت راوړی په کتاب اللباس والزینه کې فصل فی العمائم السود کې چې دا روایت راوړی دی د وكيع فرمای قال حدثنا عثمان بن ابي هند قال رايت على ابي عبيده عمامه سوداء ابو عبيده بن جراح ولدو تور پټ کې دا بل صحابي شو نبی صلی الله علیه وسلم مصنف ابن شباب بل روایت راوړي په کتاب اللباس والزینه کې فصل فی الامام سود په تور پټ کې په فصل کې ملحان بن سروان فرمای قال رايت على عمار عمامه سوداء فعمار بن ياسر رضي الله تعالی عنہ ولدو چې تور پټکی وهله دا د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرام دي چې پټکی په سر کړی دي بل روایت راوړي په مصنف ابن شباب کتاب اللباس والزینه کې فصل فی الامام سود کې ده فرمای دینار بن عمر قال رايت على الحسن عمامه سوداء فحسن بصری سے باندې کوم نه موکتل یا حسن بن علي باندې چې تور پټکی هغه په سر کړو بل روایت راوړل په دغه باب کې عن ابيه زياد قال قدم شيخ يقال له سالم یو شیخ یو محترم انسان په موږ باندې راغی چې دغه نوم سالم قال رايت على ابي الدرداء عمامه سوداء او دا فرمایي چې موږ ولیدو په ابو الدرداء له نوم باندې بل صحابي نبی سم د تور پټکی وهاله وو دغه رنګ بل روایت راوړم په دغه باب فصل کې روایت ته د حزن الخثعمي قال رايت على البراء عمامه سوداء براء بن عازب رضی الله عنه ولیدو چې تور پټکی هغه وهاله دا بل صحابي نبی صلی مبارک شه دا رنګ بل روایت راوړم په دغه باب کې د عطر الله روایت قال رايت على عبد الرحمن بن عوف عمامه سوداء عبد الرحمن بن عوف مولي چې تور پټکی هغه وهاله وو په دغه باب کې بل روایت راوړی عبد الرحمن بن عوف نه چې واصله فرمایي چې ما ولید عبد الرحمن بن عوف چې تور پټکی وهاله وو او دا رنګ مصنف ابن شبه کې بل روایت راوړي چې قال خطبنا الحسين بن علي يوم الجمعه وعلي امامه سوداء حسين بن علي ترجمه خطبه راکړه او تور پټکی چې کوم د هغه وهاله وو
په دغه باب کې بل روایت راوړي دا ابو نضرنا یې فرمای دا سلمان بن مغیره فرمای قال رايت ابا نضره ما ابو نضره ولیدو واله امام السودا دا بل صحابي چې پټکي والے دی لہذا ثابت شولا دا خبره چې نبی له صلوات والسلام مبارک کوم پټکي والو دغه ثبوت شو صحابه پټکي والو دغه ثبوت شو نو پټکي د دې مبارکانو